حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک نه چاته پوسو کو چې د څه د وجې نه ته رب العزال خپل خلیل ګرځولی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام جواب ولا ورکوي، ورته فرمایي د دریو سیزونو د وجې نه زه رب العزال خپل خلیل ګرځولی یم. نمبر 1، ما د رب العزال حکم په نورو خلکو باندې دا غوره کړی دی، یعنی چې څرنګه ما ته رب العزال حکم کړی دی ما په هغې باندې عمل کړی دی. اگر که د هغې مخالف ما ته ټول جهان ولې نه دی ولاړ، خو ما صرف د رب العزال د حکم تعمیل کړی دی. دویم نمبر فرمایي چې ما د هر هغه څیز متعلق فکر او غور او سوچ نه دی کړی چې د کوم څیز ذمه رب العزال اخیستې ده. یعنی مطلب ما د رزق متعلق غور او فکر نه دی کړی چې ما ته به رزق څنګه ملاویږي، ځکه چې د رزق وعده دا رب العزال کړې ده او د دې ذمه رب العزال دا په خپله باندې اخیستې ده. ځکه رب العزال فرمایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقا. نو دغه دوه کارونه شو. دریم نمبر فرمایي چې ما نه د یو ماسخوتن روټۍ خوړلې ده او نه مې د ورځې روټۍ خوړلې ده مګر د میلمه سره مې خوړلې ده. یعنی که ما د شپې طعام خوړلی دی هغه مې د میلمه سره خوړلی دی، که ما د ورځې طعام خوړلی دی د میلمه سره مې خوړلی دی. یعنی بغیر د میلمه نه ما طعام نه دی خوړلی. د دغې وجو نه زه رب العزال خپل خلیل ګرځولی یم د دې درې وجو نه. اول نمبر چې ما د رب العزال حکم په نورو باندې پورته کړی دی. دویم نمبر ما د رزق متعلق غور و فکر او سوچ نه دی کړی. دریم نمبر ما بغیر د میلمه نه بغیر د مسافر نه دا روټۍ نه ده خوړلې.